ICC د T20 ورلد کپ 2026 د پارا ګراوندونه سلیکټ کل پکم ګراوندونو به دا میچز کیږي بل کله نه به ICC T20 ورلد کپ 2026 په کله نه شروع کیږي فائنل به کله وی پکم ګراوند باندې به فائنل وی څومره ټیمان به پدې کې شرکت کوي څومره ګروپس په وی پکې څنګه به ټیمان فائنل ته کوالیفای کیږي مکمل سیناریو ICC بیان کړی دا همدې هفته کې یا بل هفته کې د شي مکمل سکیجول هم راشي چې کله هم د ICC ایونت وی د ICC ټورنمنت وی نو درې میاشتې مخکې داغه سکیجول جاری کیږي نو تقریبا د هفته کې د هفته خو بازار ختمېدو والا دا سبا پکې اتوار دی نو کې د شی بل هفته کې د ICC له طرفه دغه سکیجول جاری کړل شي او سکیجول باندې بعد کې خبره کوو خو ICC T20 ورلد کپ 2026 هوسټینګ چې کوم دی هغه انډیا سره دی او انډیا بس میچز په سریلانکا کې هم کوي سریلانکا کې بر پاکستان میچز کیږي لکه تاسو له معلومه ده د پاکستان ټیم انډیا ته ناراضي اور دا انډیا ټیم پاکستان ته ناراضي لکه یو بل سره لړی تاسو له پته کلیش روان دي سیاسي حل هزل روان دي سیاسي تعلقات ډیر زیات خراب دي نو په دې وجه باندې سریلانکا اور انډیا کې بعد ICC T20 ورلد کپ 2026 میچز کیږي د پاکستان ټول میچز په سریلانکا کې کیږي سریلانکا کې 3 ګراوندونه مختص شوي دي یو د کینډي ګراوند دی او دوا کولمبو کې پیچز دي 2 ګراوندونه د کولمبو دي چې کې بعد دغه T20 ورلد کپ 2026 میچز کیږي د نه علاوه په انډیا کې چې کوم ګراوندونه دي آی کې احمد آباد ګراوند دی چې د انډیا ټولو نغړ ګراوند دی نریندرا مودي ګراوند ولا ویل کیږي په دلی کې بس میچونه کیږي په کولکتا کې بس میچونه کیږي په چنای کې بس میچونه کیږي او په ممبئی کې بس میچونه کیږي مطلب 15 ګراوندونه د انډیا دي او 3 ګراوندونه د سریلانکا ټوټل 8 ګراوندونه د دې T20 ورلد کپ 2026 د لپاره مختص کړل شوی دي بل د 7 فروری نواله 8 مارچ پورې با T20 ورلد کپ تاسو ګورئ 7 فروری باندې باندې میچ ته او په 8 مارچ باندې بیا فائنل لې فائنل لپاره هم 2 شرطونه دي کچره پاکستان فائنل ته کوالیفای شو نو بیا فائنل په سریلانکا کولمبو ګراوند کې کیږي او کچره پاکستان کوالیفای نه شو نو بیا فائنل په انډیا کې کیږي په احمد آباد ګراوند کې بکیږي دا فائنل نو لکه فائنل لپاره هم 2 شرایط دي خبل پدې T20 ورلد کپ 2026 کې به ټوټل 10 لوبډلې شرکت کوي تل 10 ټیمان چې کم دی پدې کې به شرکت کیږي او دغه 10 ټیمونو سلور گروپس په جوړ وي مطلب په هر گروپ کې به 15 لوبډلې شامل وي په هر گروپ کې 15 لوبډلې 10 ټیمان دي سلور گروپ به جوړ شي دغه سلور گروپونه بیا 2 لوبډلې سوپر 8 مرحله ته کوالیفای کیږي لکه سلور گروپونه به هر گروپ نه به 2 ټوټل 8 لوبډلې به کوالیفای شي سلور گروپس دي هر گروپ نه 2 لوبډلې کوالیفای شو نو څومره شو 8 ټیمان چې کم دي هغه سوپر 8 لا کوالیفای شو دغه سوپر 8 نه بل 8 ټیمان چې کله نیکسټ راوند ته کوالیفای شي نو دین هم بیا 2 گروپس جوړ کی دغه اتو ټیمونه هم 2 گروپس جوړ کی نو دای بیا د کې خپلو کې بدای یو بل سره میچ کوي چې کم 2 ټیمان پټاپ راشي ګروپ A او ګروپ B نه ابا سیمی فائنل تک کوالیفای شي ګروپ A نه به 2 ټیمان فائنل تک سیمی فائنل تک کوالیفای شي ګروپ B نه به 2 ټیمان سیمی فائنل تک کوالیفای شي لکه شپږ ټیمان به بهر شي تو کې او 2 او 2 به یو گروپ نه 2 بل گروپ نه نو سلور ټیمان چې کوم دی اب سیمی فائنل ته کوالیفای شي او سلور ټیمان چې کوم دی هغه بهر شي دغه سلور ټیمان به بیا مطلب سیمی فائنل کې هغه نه به 2 فائنل ته کوالیفای شي او فائنل کې به بیا یو چې کوم دی هغه به چیمپئن شي جی نو دا مکمل د T20 ورلد کپ 2026 سیناریو وا میچز ډیټیلو سکیجول به مراد وکړي راشي کوم لوبډلې دی پاغي باندې او بیا ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې خبره کوو د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام